بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 109 نمبر درس چې 10 نمبر فصل دی د اسم ظرف د جوړولو طریقه یې زده کوو. قاعده کې لیکي د فعل ماضي ثلاثي مجرد، فعل ماضي وي او ثلاثي مجرد وي، یعنی درې حروف والا. ثلاثي مجرد معنی ده چې فعل ماضي اوله صيغه کې درې حروف وي. نو د داسې ثلاثي مجرد اسم ظرف د فعل مضارع د واحد مذکر د صيغې نه داسې جوړیږي. ګورئ جی، د فعل مضارع چې فعل ماضي چې ثلاثي مجرد وي، یعنی درې حروف او فعل ماضي اوله صيغه درې حروف والا وي. لکه مثلا ګورئ ضربه، وګورئ دا فعل ماضي اوله صيغه ده او په دې کې یو دا ضاد ده، یو را ده او یو با ده. نو دې کې ګورئ فقط درې حروف دي. نو چې کله بالکل د فعل ماضي اوله صيغه کې درې حروف هغه د ثلاثي مجرد وایي. نو چې کله فعل ماضي ثلاثي مجرد وي، نو د هغې اسم ظرف به د فعل مضارع د واحد مذکر د صيغې نه جوړیږي او د جوړېدو طریقه دا ده چې د فعل مضارع د اولې صيغې نه به علامت مضارع ختم کړي. لکه مثلا ګورئ دلته موږ سره دی ینصرو. نو موږ ته وایي د فعل ماضي او د فعل مضارع اولې صيغې نه به علامت مضارع ختم کړي. نو دا یا علامت مضارع ده دا به ختم کړي او د علامت مضارع په ځای میم مفتوح یعنی زبر والا میم ولګئ. نو ګورئ میم مفتوح به ولګو مونږه، دا میم مفتوح ولګو، زبر والا میم مې ولګو. او که چېرته عین کلمه مفتوح وي نو مضموم وي، مضموم وي. عین کلمه که مضموم وي، مضموم یعنی ضمه والا وي، پیش والا وي. عین کلمه که مضموم وي، دا عین کلمه کې سواد دی. او که چېرته عین کلمه مضموم وي نو زبر به دا لیکلي وي، زبر به ورکړي. نو دا عین کلمه مضموم ده، د دې را نه مخکې دا سواد دا مضموم دی، دله به زبر ورکړي. ټیک شوه؟ دوه خبرې شوې. او که عین کلمه مضموم وي زبر به ورکړي. او که عین کلمه مضموم نه وي، مضموم که نه وي نو په خپل حال به یې پرېږدي. ټیک شوه؟ یعنی که چېرته عین کلمه مفتوح یا مکسور وي نو په خپل حال به یې پرېږدي. او په آخري حرف به تنوین ولګي، په آخري دا را ده په دې به تنوین ولګي، دو پیش تنوین پې ولګوه. ټیک شوه؟ نو منصورون شو. ټیک شوه؟ د ینصرونه منصورون معنا ده د مدد کولو ځای، یعنی چېرته چې مدد د خلکو کېږي که نه نو هغې ځای ته منصور وایي. یا په یو وخت کې د چا مدد کېږي نو هغې وخت ته منصور وایي. لکه مازدیګر وخت کې عام اعلان شوی چې د مازدیګر وخت کې راځئ ستاسو به مدد کېږي، نو دغه مازدیګر وخت ته منصور وایي. یا هغه یو ځای مقرر شوی وي چې یاره تاسو دې ځای ته راځئ دلته به ستاسو مدد کېږي، نو هغې ځای ته منصور وایي. ټیک شوه؟ نو منصورون لکه د ینصرونه منصورون. او د یضربو دی، ټیک شوه؟ دا موږ سره یضربو. نو د دې نه موږ علامت مضارع به ترې لرې کړي. ټیک شوه؟ میم مفتوح به ولګي. او د آخري نه مخکې د عین کلمه چې ده که په ده پیش وي که نه نو زبر به ورکړي، او که زبر یا زیر وي نو په خپل حال به پرېږدي. دلته زیر دی نو موږ یې نه چیړو او آخري حرف له به تنوین ورکړي. نو ټیک شوه؟ مضربون معنی ده د وښلو ځای، کوم ځای کې چې وښل کېږي نو هغه ځای ته مضرب وایي. یا په کوم وخت کې چې وښل کېږي نو هغه ځای ته مضرب ویلی کېږي. ٹھیک شو؟ اوس د سمع يسمع دی، يسمعو. نو يسمعونه به علامت مضارع لري کې میم مفتوح به ولګي. ٹھیک شو؟ او د عین کلمه دا میم دی، عین کلمه په دې يسمعو کې میم دی. نو که په ده باندې پیش وي خو زبر به کوي، او که زبر یا زیر وي نو په خپل حال به پرېږدي. نو دلته زبر دی نو په خپل حال هم پرېښودو او آخري حرف له به تنوین ورکړي. نو مسمعون معنا ده د اورېدو ځای، چې کوم ځای کې خلک خبرې اوري یا بل څه اوري، نو د اورېدو ځای یا د اورېدو وخت یو ځای دی، په یو وخت هغه وخت مقرر شوی چې په دغه وخت کې به تاسو تلاوت اورئ، په دغه وخت کې به تاسو نعتونه اورئ، په دغه وخت کې به تاسو بیان اورئ، په دغه وخت کې به تاسو عام ضروري هدایات اورئ، خبرې به اورئ. نو هغه اورېدو وخت ته یا د اورېدو ځای ته
نو هغه ته مسمع وای. ٹھیک شو؟ یا ما تاسو ذبح یذبحو یذبحو دی یذبحو معنا یذبحو ددنه ز یذبحو معنا ده ذبکی یا به ذبکی. ٹھیک شو؟ نو دنه به د علامت مضارع یا ختمه کم دنه په ځای باندې به میم مفتوح ولګو میم مفتوح مې ولګو او اخري حرف له تنوین ورکم. مذبحون مذبحون معنا ده د ذبح کولو د حلالولو زی یا د حلالولو وخت. ٹھیک شو؟ یا دا قشان كتب یکتبو یکتبو دی مونږ سره یکتبو معنا ده هغه لیکل کوي یا به وکي. یکتبو یکتبو نو دینه به علامت مضارع ختمه کی میم مفتوح په لګي. ٹھیک شو؟ او دا عین کلمه په دې کې تا ده نو په دې عین کلمه باندې دلته کې ضمه ده نو فتحه به کې او اخري حرف لبا تنوین ورکي. نو مکتبون معنا ده د لیکلو ځای یا د لیکلو وخت. نو دا زموږ سره د ثلاثي مجردونه د اسم ظرف د جوړولو طریقه وه. اوس که چېرته فعل ماضي ثلاثي مجرد یعنې درې حروف والا نه وي ثلاثي مزید فی وي یا رباعي مجرد وي یا رباعي مزید فی وي خو چې فعل ماضي اوله صيغه موږ سره ثلاثي مجرد نه وي. ٹھیک شو؟ ثلاثي مجرد نه وي نو اسم ظرف او اسم مفعول به یو شان وي. لکه ګورئ د اجتنب یجتنبو 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 معنا ده هغه پرهیز کوي یا به وکړي. یجتنبو یجتنبو نه زه اسم مفعول جوړوم نو په دې ځای کې به میم مفتوح ولګي. ٹھیک شو؟ او د لیبانه اولنی حرف لبا زبر ورکی نو مجتنبون شو. ٹھیک شو؟ مجتنبون معنا ده مجتنب اسم مفعول دی دا او عمدق مجتنب چې دی دا اسم ظرف هم دی. دی باندې صرف په آخري با باندې تنوین لګوا. مجتنبون اسم ظرف هم دی او دا مجتنبون اسم مفعول هم دی. مجتنبون معنا ده د اسم ظرف چې واخلې نو د پرهیز کولو ځای یا د پرهیز کولو وخت. ٹھیک شو؟ او اسم مفعول کوي نو بیا اسم مفعول او اسم ظرف دواړه یو شان راځي. نو دا اسم ظرف هم دی او دا اسم مفعول هم دی. اسم مفعول. ٹھیک شو؟ یا داسې یو بل یو صيغه واخلئ. اکرم یکرمو یکرمو دی یکرمو د دنه که اسم ظرف جوړې نو دا علامت مضارع به ختم کې په د باندې به میم مضموم ولګي میم مفتوح ولګي. ٹھیک شو؟ آخري حرف له به تنوین ورکړي. مکرمون مکرمون مکرمون. ٹھیک شو؟ نو دا د ثلاثي مزید فی یا رباعي مجرد یا رباعي مزید فی نه چې کله اسم ظرف جوړی نو اسم ظرف او اسم مفعول به دواړه یو شانتي وي. او د ثلاثي مزید فی نه کله ثلاثي مجرد نه جوړی نو د هغې نه به علامت مضارع ختمه کی او که عین کلمه مضموم وي نو مفتوح به کی او که عین کلمه مفتوح وي نو بس مفتوح یا مکسور وي نو په خپل حال به پرېږدي نه به چړي او اخري حرف له به تنوین ورکړي. ٹھیک شو؟ لکه مثلا ګورئ موږ سره زه درته د ینصرو نه یو واخلمه. ینصرو موږ سره علامت دا موږ سره مضارع ده د ده نه زه دغه جوړومه د دې ینصرو نه زه اسم ظرف جوړول غواړم ینصرو نو یو کار به دا وکړي چې د ده نه به علامت مضارع ختم کړي. ٹھیک شو؟ په دې سټیپ کې مې د علامت مضارع ختمه کړه. اوس په دې بل سټیپ کې نه دی دا نون ساکن دی او را سواد باندې ضمه ده. ٹھیک شو؟ نو دې سره به زه میم مفتوح ولګوم. د علامت مضارع په ځای مې میم مفتوح ولګوم. بیا مې بل څه کار وکړو. اوس ما سره میم مفتوح منصورو دی. اوس پاتې دی په دې سټیپ کې به مونږ د عین کلمه باندې ضمه ده دا به فتحه کړو. ٹھیک شو؟ دا وشو او په بل سټیپ کې به مونږ آخري حرف لا ضمه ورکو تنوین ورکو تنوین نو منصور شو. ٹھیک شو؟ اول سټیپ کې دې علامت مضارع یا ختمه کړه په دویم کې په میم مفتوح لګاو په دویم کې عین کلمه مفتوح کړه مضموم و مفتوح هم کړه او په دریم کې آخري څلورم سټیپ کې آخري حرف لا تنوین ورکو. نو دا څلور خبرې به پکې کېږي. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره
د نن ورځې د اسم ظرف د جوړولو طریقه په دې درس کې زده کړه. په را روان درس کې به انشاءالله بیا موږ د اسم ظرف مشق کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.